اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکریه ادا کوم ستاسو. زه د خپل 400 عوامو ته یو میسج ورکول غواړم او هغه میسج دا دی چې د کورونا وایرس انفیکشن نه تاسو بالکل مه یریږئ. دا سمپل یو فلو چې څنګه زکام سړي ته لګي دا هغه مرض دی. ها 2% هغه خلک زیات نه جوړه کیږي په دې کې چې کم د چاته د سینې مرض پاتې شي، چاته ایمیونو ډیفیشنسي پرابلم وي لکه ایډز چاته یا چاته څه ډېر کرانیک انفیکشن د سینې هغې ته دا لږ زور ورکوي او دغه نور چې کوم دی دا وایرس دی، وایرل انفیکشن دی، خپل ټایم علي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ختمیږي. د کرونا وایرس باره کې زه تاسو ټولو له دا ډاډګیرنه در کوم. زما په هسپتال کې آیسولیشن وارډ مونږه جوړ کړی دی، هغه 6 بیډډ هسپتال دی. ما سره ټول د هیلث ډپارټمنټ سپورټ دی. هر ما سره لکه 24 غنټې مونږ د دې چې کوم دی یو لکه ریډي یو او مونږ د دې هر 12 غنټې بعد اطلاع خپل هډ کوارټر له ورکو. کرونا وایرس انفیکشن اول خو ان شاء الله تعالی زه امید در کوم چې د خیبر پختونخوا په دغه کې نشي سیمه کې نشي راتلی، خو یو قومینا یو ټول دنیا کې یو وبا ده نو بس ځکه امپورټنس یې واغسته او کې کراچۍ ته پکې یو 5 کیسونه رالل رپورټ شو. اسلام آباد کې مونږ یو کیس دی خو هغه شکی کیس دی، لا کنفرم کیسونه نه دي. د دې نه مونږ بالکل لکه ماته د کرونا وایرس انفیکشن حوالې سره چې څه حفاظتي اقدامات دي څه د هغې کې لکه مریضانو خیال ساتلو دپاره څه څیز دی هغه چې کوم دی هغه ټول مونږ سره په هسپتال کې موجود دي. په دې کې بس زیات اوبه څښل او صرف احتیاطي تدابیر دا دي. ټول د 18 لاکو 400 عوامو ته زه دا وایم چې ګورې سنت رسول دی چې ډوډۍ ته کښېنئ نو لاس وینځئ. نو 3 ځله خو په مونږ باندې لاس وینځل فرض دي او بیا چې کوم دی که نه 2 ځله مونږ مخ لاس ضرور وینځو، یو چې سهار پاسو او یو چې مازدیګر که چېرته غرمې اوده شو نو مخ لاس وینځو. نو چې 15 ځله وینځو نو دا 15 ځله تاسو 12 ځله کوئ، 12 ځله لاس وینځئ او 2 ځله لاس چې کوم دی په صابون وینځئ. 2 ځله چې لاس په صابون وینځئ مکمل طور باندې وچوئ ما چې په خپله هوا سره وچ شي. دا یو احتیاطي و چې ولې چې دا د دې ذریعه د لاس ته او یا انتروشې چې ته کوې یا چې کوم لکه ټوخې درغې یا انتروشې کوې نو دې پوزې ته دغه شانتې لاس کې ښودل چې یاره هغه د هغې هغه ډراپلیټزمونه چې دا نري توکړي ذرات وځي چې دا بل مخ ته ونه لګي. بس دا احتیاطي تدابیر دي، نور هېڅ دغه ضرورت یې نشته، هېڅ قسمه یره ته نه ده پکار. هسپتال کې هر څه موجود دي. ښه په ډاډ باندې هسپتال ته راځئ که فرض کا چاته څه مسایل وو پوه شوې او انشاءالله خدای به سروانه لره